لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة أنفال دا مکی سورت دے ترتیب مصحفی کے اتم سورت دے او په ترتیب نزولی کې اتیم سورت ده. د سورت نزول شوه ده بعد البقرة وقبل الأعراف. د سوره بقرنا رستو نازل شوه ده او د سوره اعراف نا مخکې نازل شوه ده. نزول په دویم د سنه هجری کې شوه ده او د جنگ غزوه بدر نا سورت رست نازل شوه ده. د سورت ربط د مخکې سورت سره. مخکې سورت کې دعوت باللسان و دې سورت کې د دعوت باللسان نه بعد محاجه د کفارو سره بالسنان د تورې دعوت. د سوره بقر د مضامینو نه دلته کې مضمون جهاد مات شوی دی. سورت کې دوه حصې دي. په اوله حصه کې اووه علل د دې دپاره دي چې انفال حق د الله دی او پنځه پکې قوانین دي. په دویمه حصه کې پنځه علل د دې دپاره چې انفال حق د الله دی او شپږ قوانین دي برای نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دوه قوانین د پاره د مسلمانانو. په درمیان د سورت کې د سورت دعوا چې قاتلوهم حتی لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. د دوی سره جنگ کوئ تر هغه وخته پورې چې فتنه پاتې نه شي او دین دا ټول د الله شي. په آخر د صورت کې ترغیب د هجرت ته او جهاد ته. ټول علل په صورت کې دا 12 علتونه دي چې انفال حق د الله دی او صورت کې تقریبا 14 قوانین دي. یسالونک عن الانفال دی تپوس کوي ستا نه په حق د انفال کې په حق د غنیمت کې. نو تپوس کوي دی ستا نه په حق د غنیمت کې قل الانفال لله ورته ووایه انفال او غنیمتو دا حق د الله دی. قل الانفال لله ورته ووایه غنیمت دا د الله حق دی والرسول او دا حق د رسول دی. دې کې ستاسو حق نشته دی. نو فاتقوا الله او ویریږئ د الله پاک نه واصلحوا ذات بینکم درست کوئ حالت خپلو واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله او د هغه د رسول ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وئ. یسألونک عن الانفال که دوی چرته ستانه پوښتنه د
غنیمت په حق له وکړه نو قل الانفال لله نو ته ورته دا ووایه چې انفال حق د الله دی دا یو انفال دی یو فی دی او بل غنیمت دی انفال دا خو نفل ته وایي نفل معنی اضافه شی عام دی که هغه غنیمت او که هغه فی او غنیمت هغه مال ته ویلی کېږي چې هغه د کفارو نه قهرن اغستی شوی په زور باندې په جنگ باندې ته اغستی شوی هغې ته غنیمت وی او فی هغه مال ته ویلی کېږي چې هغه د کفارو نه اغستی شوی خو په جنگ نه یې اغستی شوی نو دلته کې انفال معنی اضافه مال ځکه چې مال د غنیمت راغلی و د هغه مال و چې هغه د کفارو نه قهرن او په زوره په جنگ باندې اخیستی شوی او په بدر کې هغه مال مراد دی غزوه بدر دا ډیره عجیب او غریبه غزا ده چې مسلمانانو په داسې وخت کې کړې ده چې ډېر د سختۍ وخت په دی باندې او مسلمانان ډېر کم او سلام وسره د نشت مساوي وه او سره د دې نه چې الله ورله غلبه ورکړله او کفارو شکست وکړو واقع داسې وه چې دویم د سنه هجري و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی و مخکې نو ته خبر و چې د مشرکینو یوه قافله تلې ده شام ته مسلمانان په دغه وخت کې ونه توانېدل چې دوی نیولي وي او راګیر کړي وي کله چې دغه قافله واپس کېدله د شام نه او د دې رجوع نږدې شوله مدینې ته مدینه دا یوه لار وه د مدینې په خوا به دی تلله نو طلحه ابن عبید الله او سعید ابن زید دا دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږله د مدینې د شمال په طرف باندې چې تاسو لاړ شئ او دغه لارې کې کښېنئ حورا ته دی ورلو او هلته لارې ونیوله متاسفانه ابو سفیان ډېر چالاکه سړی و ډېر زیرکه سړی و هغه تیر شولو او بس دی دواړو دا معلومات وکړه چې ابو سفیان لاړ په دې لارې باندې تیر شو زر په جلتۍ باندې رامنډه وکړه او بس راورسېدلو نبی علیہ السلام ته ویل چې ابو سفیان تیر شو لاړه قافله لاړه او دغه قافله معمولی قافله نه وه دې باندې ډېر مال و دا تقریبا زر وخانو باندې مشتمله وه زر وخان په دې قافله کې او په دې باندې د 50,000 اشرفو مال دا بار و او دا پې اړولی شوی و نو دا یوه ډېره زرینه او ښایسته موقع مسلمانانو ته چې دوی ورشي او په دې قافلې باندې حمله وکړي او دا قافله الله دوی له ورکړي د مسلمانانو هغه د صلاح کار به پې وشي نو نبی علیه السلام اعلان وکړو چې زه ځمه او په دغه قافلې باندې حمله کوم البته چې څوک تیاري فوري داسې لازمي خبره نه ده چې هر سړی دې راوځي خو به څوک چې تیاري راځئ راسره ځکه د نبی علیه السلام دا توقع نه وه چې زه به د لښکر سره مخ کېږم کنې بیا به
حفل جوړ کړی وی مشوره به یې کړې وی د هغې نه بعد به وتلی بس وی راځئ چې ځو بس چا چې غږ واورېدو او څوک چې تیار و بس او ته ویل څوک نه ځئ خبره نشته دی ځکه چې دا معمولي خلک دی او منګه ډېرې وسم دې وجې نه غټ غټ خلک پاتې شولو یعنې د غذا نه هغوی چېرته پاتې کېدله نبی علیه السلام پې هېڅ انکار ونه کړ چې ته ولې پاتې شوی وې 314 کسان دا تیار شو نبی علیه السلام څه خاص مجلس جوړ نه کړ او نه څه خاصه سلا چې چا څه شی هغه ټول لا واخلی که څوک پاتې کېږي هغه دې موږ له سلا راکړي خو دا ونه شوله مکمل ځانونه په سلا باندې سنبال نه کړه ځکه چې قافله وه او قافله غیر مسلح خلک وو لږ خلک وو صرف په دوی کې 2 کسانو زبیر صاحب او مقداد صاحب دوی دواړو سراسونه وو 2 کسان دا وو نور دا چې وو اوی اوښان وو اوی اوښان هغه د دوی سورلی وه او دوی 314 کسان اوښان اوی وو 2 سړي به په یو اوښ باندې سورېدل یا 3 سړي دوی به په یو اوښ سورېدل نبی علیه السلام علي صاحب مرصد د دوی یو اوښ و وار په وار به ختلو بیا به نوبت باندې به دوی په اوښ باندې سورېدل عبدالله ابن ام مکتوم دته وویل چې ته د مدینې امامت دا ستا شو روخا ته چې ورسېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو لبابه بیرته واپس کړ ته لاړ شه مدینې ته مانځه په خاطر باندې د لښکر مشري رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمیر ته ورکړه بیرغ د ده سره و دا یو ټولې د مهاجرینو چې و دی باندې امیر که علي صاحب انصارو باندې علي دغه دا امیر که سعد بن معاذ ښي طرف باندې زبیر صاحب و ګس طرف باندې مقداد و دا دواړه ما تاسو ته ویلي چې د دې دواړو ساسونه و اسونه خاوندان شا طرف ته قیس ابن ابي صعصع قیادت عامه او د ټول لښکر مشري رسول الله صلی الله علیه وسلم واغوستله نبی علیه السلام ووتو د مدینې نه سره د خپل لښکر را او دغه غټې لارې باندې چې هغه د مکې په طرف باندې تلې نو بس په دې لارې باندې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نازیې ته ورسېدو او غوښتل چې زه بدر ته ورشم نو بس د بدر په طرف باندې روان شو حتی که چې صفرا ته ورسېدو نو بسبسه ابن عامر او عدي دا دواړه بدر ته ولېږل چې تاسو راشئ بدر کې معلومات وکئ چې څنګه چل دی قافله شته نشته چونکې ابو سفیان دا ډېر محتاط سړی و او دا ډېر په خپلو ملګرو باندې یریدونکی سړی و نو د هغې په خاطر باندې په دې باندې هغه پوهېده چې د مکې لارو دا د خطرونو ډکه ده نو هغه هم ډېر جاسوسي کوله جاسوسان یې خواره کړه چې داسې نه چې نبی علیه السلام په موږ پسې راوتی لښکر په موږ پسې راوتی او موږ راګیر کړي نو هر څوک چې به په دې لارې باندې د لښکې نه راته د بره نه به راته هغه به تپوس کوو چې حالات څنګه دي حتی کې چې ده ته خبر ورکړی شو چې نبی علیه السلام سره د خپلو ملګرو نه راوتی دی او ستاسو په طلب کې دی هم تاسو طلبوي نو دا د خپل لښکر نه یو سړی مسؤول که او هغه ته دا ذمواري ورکړه چې ته به سیده ځې مکې ته پیسې ورته ورکړې مکې ته لاړ شه او د مکې خلک په دې باندې خبر کا
چې ټول راوځي او په ما پسې د مدینې نه لښکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رایستلی غواړي چې ما ونیسي او زما قافله ونیسي او داسې وضع راسه وکړي لکه ابن حضرمي صاحب چې کړی وه مخکې هغه هغه کړی وجلی او قافلې کې څه شتمني وه هغه یې ترې اخیستې وه هماقسې کار راسره کوي نو تاسو راوځئ او ما د دې مصیبت نه خلاص کړئ دا لاړ او ډېر جلد لاړ ډېر په منډه باندې لاړ کله چې مکې ته ورسېده نو هلته کې د بطن الوادي نه ده یوه چغه وکړله خپله پوز یې ماته کړه او د دې دپاره چې دا خلک ما وویني چې دا ډېر خطرناک اواز دی څه چل دی چغې وکړلې چې ای خلکه د خپلې قافلې تپوس وکئ راشئ نبی علیه السلام سره د خپل لښکر نه راوتی دی وځئ او د خپلې قافلې دفاع وکئ دی راله او مکې والی دغسې ویرول مکې خلکو هغوی ولګېدله او دوی راجمع شولو کېناستلو حفل یې جوړ کو نو ابو جهل هغه خپل جهالت او هغه خپل دباب هغه په دغه ځای کې وکړو ښه زما په قافلې پسې محمد راځي صلی الله علیه وسلم د دا فکر دی چې او د هغه د ملګرو فکر دا دی چې دا ګنې د ابن حضرمي دغه د قافله ده چې هغه یې مخکې مړ کړو او دی به ختم کړي کلا والله لیعلمن غیر ذلک زما دې په الله باندې قسمي چې درته به زه هغه څه وښیم چې هغه د دې نه غیر دا په ځان باندې پوه شي خو چې زه قار ته ور ورسېږم نبی علیه السلام سره د خپل لښکر نه راروان دی لا خبر نه دی چې د مکې د طرف نه لښکر راروان شوی دی مکې والو ته ابو جهل وویلې چې ګورې هېڅوک حق د پاتې کېدلو نه لري هر سړی به راځي او هر سړی به وځي یو سړی چې پاتې نشي البته که څوک پاتې کېږي نو په خپل ځای به په خپل عوض به بل سړی لیږي داسې پاتې کېدلی نشي او مشر چې یو هم پاتې نشي نو په مشرانو کې هېڅوک پاتې نشو ټول مشرانو هغه بس دې ته تیار شو چې ځو صرف ابو لهب چونکې دا بیمار و او دا مریض و نو هغه د بیماری او د مرض په خاطر باندې ابو لهب پاتې شو څوک چې په اطرافو کې و نو هغه اطرافو والی هم راوغوښتلو او هغه مو سره روان شو قریش چې څه قریش و او څوک قریشو پورې مربوط و هغه ټول ووتل صرف بنو عدي دوی پاتې شول د مکې لښکر دا تقریبا 1400 لښکر دی دا 1400 لښکر روانېږي د دوی سره 100 اسونه دي ګورې دا څومره سلا باندې سنبال دي اس په جنګ کې ډېره لویه سلا ده لکه په دې دور کې ټینک 100 اسونو باندې دوی سنبال دي 600 د دوی سره زغرې دي او اوښانو بېشماره دومره اوښانو ورسره دي چې د هغو شماره نه ده معلومه د دوی قاید عامه مشر د ابو جهل و او د لښکر خادمانو 9 کسانو چې هغو به د روټۍ وغیره د اوبو د دې تیاری کو ابو جهل زی روان دی دا کسان یې وویستل 1400 لښکرو دا یوه خبره کوي وای ایرا زه هېڅ مشکل نه لرم یو مشکل راته پیدا دی چې د بنو بکرو نه یېرېږم داسې نه چې هلته کې مخکې موږ د جنګ سره مخ شو او بنو بکر هم د شا د غاړې ووایي
د دې وی طایفې نه یریږم چې دا چرته د هغو ملګرتیا ونه کړي. په دې وخت کې شیطان ابلیس راغلی و. ابلیس په شکل د سراقه راغلی و. سراقه چې دا ابلیس د هغه په شکل راغلی و، یریږم دا یو ملک و سراقه. د بنو بکرو ذمواري د قبایلو د بکر ذمواري دا زما شوله، هېڅ هم نشي کولی او که راپورته کېدل زی ذموار یم نه به راپورته کېږي. ستاسو د هغو په منځ کې به دی حایله کېږي نه. ورځه جنګ وکړه. د مکې لښکر روان شو، په داسې غرور کې روان دي چې دا چېرته مثال نه لري، او دومره په قهر او غضب کې روان دي چې دا زما په قافلې پسې پرونی د ابن خزرمي قافله لوټ کړله او نن په ابو سفیان پسې را روان دي. دا خو غټه زموږ ټوله سرمایه په دې باندې ده. په ډېر جلتۍ سره د شمال په طرف ځي د مکې او بدر ته ځان رسوي. وادي غسپان ته چې ورسېدلو نو دا ابو سفیان خو ما تاسو ته وویلې دا ډېر محتاط سړی و او ډېر تکړه سړی و، چالاکه سړی و. د خپل حرکات تیز کړو د کشف والا چې تاسو ځئ ګرځئ یو طرف ته بل طرف ته وګورئ، پام کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر کوم ځای کې دی او چېرته دی، په کومه لار اراده ده. کله چې دی بدر ته راورسېدلو نو ابو سفیان په خپله ورغی بدر ته. بدر خواته چې راله ابو سفیان بدر ته ورغی. بدر کې پام کوي چې پام کوي دلته دغه چې کوم دی دا مجدي ابن عمر دا یې ولیدو. وایي ستا نه تپوس کوم دلته خو څوک راغلي نه و، کوم لښکر خو راغلی نه دی د مدینې د خوا نه. موږ داسې خبر شوي چې د مدینې یو لښکر راوتی دی، څوک خو دلته راغلي نه وو. او وایي نه دلته څوک نه دي راغلي. دې ځای کې نه هغه ونې خوا سره یو دوه سړي مې ولیدله چې اوښان وسره او مشکونه وسره وو، اینا هغه اوبو خواته ولاړو او دغه اوبو له ورله او مشکونه د اوبو نه ډک کړه او بس په اوښانو باندې بار کړه او روان شو. اوښان یې دغه ځای کې تړلي وو. وایي ښه بس ورغی هلته. دا دومره چالاک او ځیرکه سړی دی. هلته چې ورغی نو بس ولګېدو. پام کوي هلته اوښ پچې کړي دي. چې پچې کړي دي نو دا ولګېدو او دا پچې داسې ماته کړله. چې پچې ماته کړله پام کوي دننه کې د کجورې هډوکی دی. وایي ښه دا د مدینې دغه دي اوښان دي، دوی د مدینې ګیا خوړلې ده، هلته کجورې ډېرې دي. نو بس وایي چې دا هم دا خلک دې ځای ته را روان دي او دی بدر ته راځي. نو دا چې ولیدلو نو بس راغی، هغې خپلې قافلې له ورغې او قافلې د بدر د لارې نه بچ کړه او سیده د بحر په طرف باندې روان شو. ځئ موږ د بحر په طرف باندې ځو، دې ځای باندې ځو. غربن روان شو. نو چې غربن روان شو نو هلته دغه شو هغه لار چې هغه په بدر تېره شوې وه هغه بلکل تر کړه او د دریاب غاړې ته کوز شو او دا غرب طرف ته لاړ. کله غرب طرف ته لاړو نو دا پوه شو چې زه اوس خلاص شولم. نو دغه وخت کې خط یې ولیکه او خط چې ولیکه دا یو سړي ته ورکه چې ته به لاړ شې د بدر په لارې باندې او زمونږ لښکر د مکې نه را روان دی چې دا لښکر بیرته ستون شي څه ضرورت نشته دی، ځکه چې منګه لار پرېښودله او هغوی چې موږ ته لار نیسي د بدر لار یې نیوله او هغه لار موږ تر کړله. موږ د ساحل او د دریاب په کناره باندې روان یو، په ساحل البحر باندې. دوی چې خط ورسېدو
ابو جهل خط وکړو ته ابو جهل ته خط ورسېدو نو لښکر هم وویل چې موږ هم راغلي د خپلې قافلې د دفاع په خاطر باندې او دغه قافلې ته الله نجات ورکړی دی او هغه خلاصه شوې د ضرورت څه دی جنګونو ته څه ضرورت دی چې موږ ځو جنګ کوو البته ابو جهل لعین چې دا د قریشو یو لوی تواغي او باغي سړی و نو دې ظالمه هغه خپل موقف همدقسې محفوظ وساته او ویل چې والله لا نرجع په رب مې د قسمې چې واپس کېږم نه بدر ته به لاړ شو که لښکر راغلی و ورسره وبه جنګېږو که لښکر رانغی هلته به ډمې ګډې کړو ګډا به وکړو سوریني به وو باجې به وو تماشې به وکړو خان بالال کړو 3 ورځې به هلته ناستې وو چې دا ټول عرب خبر شي چې د مکې قریش راووتل او مسلمانان یې داسې وزغلول او لاړ ته وتښتېدل او جنګ ته راننه داسې چېرته واپس کېږم لیکن اخنس دا پکې راپورته شو وایي تاسې پاګلې او بېځایه خبرې کې زه راغلی یم د قافلې د خلاصولو دپاره او قافلې ته الله نجات ورکړی هغوی په خپله لیکلي دي چې موږ ته الله نجات راکړه او موږ دغه لار پرېښودې ده چې پرېښودې ده زما څه کار دی جنګ سره جنګ نه کوم او زو واپس زو او بېځایه خبرې مه کوه هغه ورته وویل نه زه به ځم که ته ځې او که نه ځې ته بوزدلې بېکارې او زه به ځم او بدر ته ورځم بدر کې به جنګېږم او که رانله نو یو څو ورځې به 3 ورځې به هلته تېرې کړو شراب به وڅښو هلته به ګډا وکړو هلته به لوبې وویو هلته به اوښان حلال کړو غوښې به وخورو وایي زه ته ځه زه نه ځم نو د ده سره بنو زهرا دا یوه ډله یوه کورنۍ وه نو دا بنو زهرا اوسه ټول واپس شو د اخنس سره 300 کسان دی واپس شو دی ټول څو 1400 کسان نو 300 دغه ځای نه واپس شو وروسته چې کله د بدر جګړه وشوله دی ډېر خوشحاله و د اخنس پرې باندې یاره خو وایي ډېر تکړه سړی دی او پوه سړی دی د الله فضل په موږ باندې وشو د ده د ری د برکته چې ده دا ری ورکړی چې زه ځمه نه که ده دا ری نه وی ورکړي موږ چېرته واپس کېدلو نو دی ډېر خوشحاله و د هغه په ری به یې ډېر فخر کو بنو هاشم چې کوم و هغه هم دا قص وکړه چې یاره موږ واپس کېږو نه ځو خو ابو جهل نه پرېښودلو وایي زوی به ما ته چې پېښه ده ستا د لاسه پېښه ده ته څنګه ما سره نه ځې خو هغوی بېرته د دوی سره روان شو په زور یې روان کړلو د مکې لښکر دا 1000 کسان پاتې شو او دوی اراده دا وه چې موږ لاړ شو بدر ته او بدر کې به جنګېږو نو دوی لاړو او روان دي بدر ته ورسېدلو بدر ته نږدې شو غدوة القصوا ورته وایي په غدوة القصوا کې دی هلته کې ایثار شو د مدینې لښکر چې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل استخبارات او خپل جاسوسان په کار باندې اچلي وو چې د قریشو خبر ما ته راوړی د قافلې خبر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې لارې کې روان دی او غواړي چې بدر ته ځان ورسومه دا چې وادي زفران ته راورسېدو نو خبر شو دغه ځای کې چې قافلې خپل مسیرو چې په کومه لارې باندې روان و هغه یې پرېښودله لاړه د بحر په طرف باندې او د مکې لښکر را روان دی هغه راځي بدر ته په یا سبحان الله په کومه اراده راغلی او پیښه څه شوله او کله چې نبی علیہ السلام ټولو استخباراتو چې په کار باندې اچلي وو د هر طرف نه ورته دا خبر راغی چې د مکې لښکر راوتی
او بدر ته را قریب شوی دی او قافلې خپله لار پرېښودې ده هغه تللي دي په ساحل البحر باندې نو د نبی علیه السلام دپاره هېڅ لار نوره نه وه جنګ به کوي او جنگ به داسې کوي چې د وینو سیلاب به ځي دی به مري او هغوی به مري سیلابونه به روان وي خو زه موږ کم یو سلا راسه نشته که چېرته زه دا موقف اختیار کړمه چې هله واپس کېږو د دې لارې نه بېرته ځو مدینې ته څوک دی چې هغه داسې موارې وکړي چې د مکې لښکر به مدینې ته نه راځي دا خو راغلي دي ښه په جوش و خروش کې ممکنه چې اړو په بدر کې ایثار نشي او وایي چې ځو مدینې ته او دا خلک په مدینې کې تباه کوو اول ته استحصال لولو مدینې کې راسه جنګ کوي یا به همدلته جنګېږم په بدر کې او چې دې نه واپس شم ممکن چلته راشي نو د هغې په خاطر باندې نبی علیه السلام د ډېر مشکل سره دغه ځای کې مخ شو البته که جنګ کومه نو جنګ به داسې جنګ کوو چې هغه به په شجاعت باندې بینایي جنګ به داسې کوو چې هغه په قربانۍ او په دغه باندې بینایي نو یو دم یې خپله مجلس د شورا چې کوم خلک د ده د شورا والا و هغه دغه کړه وغوښتل کېنول ورته ویې ویلې چې زما چې کوم خلک وو او ما لیږلي وو چې هغه د مکې د لښکره او دارنګې د قافلې خبر ما ته راوړي نو قافله خلاصه شوې ده هغه په ساحل البحر تلې ده او د مکې لښکر را روان دی بدر ته رارسېدلی دی څه کوو د مکې په لښکر پسې ورځو خلک تعداد یې ډېر زیات دی سلا وسره ده او په ډېر جوش کې راغلي دي نه ورځو واپس ځو خو که واپس موږ مدینې ته ځو هم دا خلک راسي ممکن ده چالته راشي که موږ جنګ کوو د وینو سیلاب به ځي او بیا جنګ چې کوو په داسې جرأت به یې کوو چې هغه که مثال نه لري په دغه وخت کې بعضې مسلمانان د پریشانۍ سره مخ شو قرآن هم وایي کما اخرجک ربک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعضې مسلمانان په دغه وخت کې یعنې دا خبره ورته ښه نه معلومېدله چې موږ لاړ شو جنګ ته او جنګ وکړو البته مشران د لښکر چې کوم چې اصحاب الرای وو نو دغه خلک لکه ابوبکر صدیق پاڅېدو وایي ای د الله رسوله موږ چې د دوی سره جنګ کوو موږ یې نه په افرادو باندې کوو نه په مادیاتو باندې کوو مادي قوت باندې ورسره نه کوو په افرادو ورسره نه کوو موږ چې جنګ کوو نو په ایمان باندې جنګېږو په ایمان باندې موږ د الله فضل دی سنبالیو ورځه جنګ کوو قافلو پسې نه ځو عمر صاحب پورته شو هغه هم دا خبره وکړه دریم لمبر کې مقداد صاحب پورته شو مقداد صاحب ورته ویلې ای د الله رسوله والله که ته دا اوس راته ووایې چې زه یې پاڅېږئ او دغه ته لاړ شئ دی برق الغمات ته زما دې په الله باندې قسم چې دا اوس زما نه راسه لاشته نه راسه بل څه هلته جنګېږم د الله رسوله موږ څه بني اسرائیل نیو چې هغو موسی علیه السلام ته وویلې چې اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون موږ هغه نیو چې موسی علیه السلام ته وویلې چې تم لاړ شه او ستا رب دې هم لاړ شي هلته وجنګېږې موږ به دلته تماشې ته ناست یو موږ تا ته ویو چې اذهب انت وربک ونحن معکما مقاتلون تم لاړ شه الله دې ستا نصرت کوي او موږ به ستاسو سره مقاتلین یو موږ جنګ کوونکي یو تا هېڅکله هم ځان نه پرېږدو رسول الله سره ډېر خوشحاله شو د دې درې واړو په خبرو باندې البته جنګ چې و نو د جنګ ټول دغه چې دي دا بوج چا باندې و په انصارو باندې و نو انصارو هغوی کې څوک پورته نه شو چې دا خبرې کړې وې حال دا دی چې کوم عقبې کې بیعت شوی
نو د عقبې په بیعت کې چې کومې وعدې شوې وي نو هغه په داخل د مدینه کې وي چې موږ به ستا نصرت کوو په تا باندې څوک تعرض کولی نه شي د داخل د مدینې خبره وه د مدینې نه خارجو دې کې څه خبره نه وه شوې چې ګنې دا خلک به زما سره د مدینې نه بهر هم نصرت وکړي خو دلته نبی علیه السلام بیا پاڅېدو د درې واړو چې نظر ورکړه بیا پاڅېدو اشیرو علی یا معشر المسلمین ما ته مشوره راکړئ نو هغه سعد بن معاذ پورته شو و یا رسول الله کأنک تريدنا ته لکه چې انصاري غواړې د هغو نه مشوره غواړې د الله رسوله دا درې کسانو مشوره درکړه دا زموږ مشران دي د دوی مشوره زموږ مشوره ده خو ته چې دا بار بار تکرار کې لکه چې انصارو د دیو نه مطالبه کې د الله رسوله دا دوی چې څه مشوره درکړې ده دا زموږ مشوره ده او موږ هېڅکله ستا نه رسته کېږو نه موږ انصار یو زه د انصارو د طرف نه ولاړ یم او د انصارو طرف د ټولو نه دغه کومه ده وکالت کوم د الله رسوله آمنا بک وصدقناک په تا م ایمان لرلی ستا زه تصدیق کومه نو چې په تا ما ایمان لرلی دی وشهدنا ان ما جئت به هو الحق او په دې موږ اقرار کړی دی چې دا تا چې څه راوړي دي دا حق دی دا ته چې څه وې دا حق دی نو د الله رسوله زه به ولې هغه څه کومه چې ستا خلاف چې ما ایمان راوړی دی نو چې ته مې کوم طرف ته بیا په هغه طرف به ځم چې ما دا اقرار کړی دی چې تا چې څه راوړي دی هغه حق دی زه ستا تابعدار او ستا طاعت کوونکی پمزي د الله رسوله ورځپې او په والذي زما دې په هغه ذات باندې قسمي که ته ما اوس په دې وخت کې برکالغمدان ته بې نو هم زما او په الله مې د قسمي چې دا اوس راته امر وکړې چې دې دریاب ته ننوځه نو زه دریاب ته ننوځم د الله رسوله بهر ته ننوځئ نو بهر ته ننوځم موږ دا خبره بده نه ګڼو چې موږ دې ځای کې دښمن سره مخ شو جنګ وکړو وانا لصبر فی الحرب موږ جنګین یو او موږ صدق فی اللقاء بس موږ هغه څه چې تی خوښې او الله پې ستا سترګې یې ښیي نو هغه به ته زما په دې ملګرو کې ووینې چې دا څنګه بهادر خلک دی موږ جنګین یو موږ جنګونه کړي دي داسې بې علمه د جنګ نه نه یو او نه داسې چې جنګ راته زده نه دی الله به زموږ نه او زموږ د لاس نه تا ته هغه خبرې وښیي هغه کارونه به وښیي چې هغې باندې به ته خوشحاله شي ځه فسیر بنا علی برکت الله ځه موږ چې کوم طرف ته بیا په هغه طرف ځو وای سعد ورته وویلې یو روایت کې داسې هم راځي چې ای د الله رسوله ته په موږ باندې یېرېږي او موږ کې دا فکر دی چې دا به زموږ کومک نه کوي خارج المدینه موږ چې په تا ایمان لرلی دی نو ستا هم تصدیق کړی دی نو ته چې کوم ځای کې هلته کې به موږ ستا کومک کوو زه د انصارو د خوا نه ولاړ یم ځه او هغه څوک چې هغه ته اوسه وعدې کې وعده اوسه وکړه د چا چې وعده ماته کا د الله رسوله زما مال چې څومره اخلي زمونږ ته تیار یو انصار کوم مال چې ته زمونږ نه اخلي مونږ ته تیار یو هغه واخله کوم چې زما په لاس کې پرېږدي هغه پرېږده زما دې په الله باندې قسمي هغه مال چې ته زما نه واخلې هغې باندې خوشحاله یم د هغه مال نه چې زما په لاس کې پاتې کوم چې ته واخلې هغه راته ښه ښکاره کېږي کوم چې ما سه پاتې دی هغې باندې نه یم خوشحاله والله که ته دا اوس ما ته امر وکړي چې دې بهر ته ننوځه زه ځمه ننوځمه نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو د ده په دې خبرو باندې ځکه چې د جنګ تاوان ټول دی ته رسېږي نبی علیه السلام ته زی سیرو وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين الله زما سره وعده کړې ده
چې قافلې له ورځي قافله در کومه او کدی لخر باندې ورځي هغه در کومه زما دی په الله باندې قسم نبی علیہ السلام وی زنده اوس ګورم چې پلانکې و په ناغزه کې مړ کیږي او پلانکې و په غزه کې مړ کیږي او پلانکې و په غزه کې مرداري دا ټوله واقعات الله خود لیدا د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ